چې د هغې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کال عام الحزن نوم کېښود. سو دا تقریبا د لسم کال د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکالیف شروع شو. اول وجد عام الحزن هغه موت ابي طالب، د ابو طالب مرګو، چې هغه په داسې حالت کې وفات شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ډېر ترغیب ورکړ د ایمان، خو لیکن هغه ایمان رانوړو. ایمان یې ولې رانوړو؟ دوه وجې مونږ ویلې وي. یو وجه دا چې هغه د دین خدمت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت دا بنابر عصبیت کړو، قام پرستی باندې کړو، خپلولۍ په نسبت سره کړو. کچری رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خدمت ردی د پاره کړو چې زمانه په الله رضا شي، الله به خامخا هغه ته ایمان نصیب کړي. خو لیکن دغه مقصد رشتہ پاللو او دې ته ویل شي غیرت خپلولۍ باندې، حالانکه غیرت په اسلام پکارو. دویمه وجه ده چې ابو طالب ته ولې ایمان نصیب نشه. دغه وجه دا چې ایمان دا د زمون چې مونږ به د الله د اور او د الله د عذاب نه یریږو، او دویل کچری زه په محمد ایمان راوړم صلی الله علیه وسلم، نو خلق به وای دا د قریشو جنکی به په دې کوڅو کې اشعار وای، او دا به وای چې ابو طالب د اور نه ویریده، حالانکه د الله د اور نه یریدل پکار دی. نو دې دوه وجونه الله د ته ایمان نصیب نک. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خپاو، دومره انتهایی به خپاو چې دې روان شه حرم ته او چغي والی سترګو نیوخ کی روانې دي او دا وای لا استغفرن لك ما لم انه عنه، تر کاکا جان هغه وخت پوری به تعالی ز بخنه غواړم، تر کوم وخت پوری چې الله منه کړی نیم. سترګو نیوخ کی روانې دي، جاړي چغي وای حرم ته روان دي، الله نو دعا غواړي خپل تر د پاره چې موافقه. او بیا وای لا استغفرن لك ما لم انه عنه، تر هغه وخت پورې به زه تعالی بخنه غواړم تر څو پورې چې زه الله منه کړی نیم، چې څو پورې نیم منه شوی هغه وخت پورې به لګیایم، او بخنه به وختي او جړل به، بخنه به وختي او جړل به. الله دو آیاتونه راولېږل. یو آیات کې سورې قصص 56 نمبر آیات، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. یا زما حبیبه کوم کس چې ستا خوښ دی خو زما نه دی خوښ، هغه د ته هدایت نشي کولی. پته ولګی دا انسان ته اول د الله سره روغ وکړه چې ته د الله خوښ شي. الله سره روغ کول پکار دی چې الله ته انسان ګران شي، چې الله ته راضي شي، ورضی له قوله. بیا وروسته به څه دی الله انسان ته هدایت نصیب کوي. او دویم آیات د سورې توبه والا آیات نازل شو 113، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. یو کس د پاره دانی دی مناسب چې هغه یو مشرک د پاره دعا وغواړي، د پیغمبر د پاره دانی دی نه پکار چې هغه یو مشرک د پاره دعا وغواړي، اگر که خاوند رشتي ولی نه دی، لکه موږ پښتانه وایي کپلار می ولی نه دی، مطلب کپلاری ولی نه دی، خو دی به څه کوي؟ ځکه بل ځکه شته سورې مجادله کې ولو کانوا آباءهم، اگر کپلارانی ولی نه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولو بیا رستوي اگر کپلارانی ولی نه دبر سره بایکاټ. الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم منک چې ته د مشرک د پاره دعاګانې مو غواړه، څومره خدمت کړي. خو بیا دغه نه بعد هغه دعا ونه وختله، صرف نبی علیہ السلام ته یو ځل
دغه تر رالی عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وای اې د الله رسوله ستا ملګرتیا او ستا محبت ابو طالب ته څه فایده ورکړه ولی فإنه کان یحوتک ويغضب لك ځکه چې دغه استاد لپاره به غوسم کوله او استاد لپاره څه کوله ستا حفاظت به هم کاوه او استاد لپاره به غوسه کېدم ستا دفاع ډېره زیاته کړې ملګرتیا دې کړې ده نبی رسول الله ورته وایي او زما شفاعت هغه ته ډېره زیاته فایده ورکړه وایي ځکه وایي دې څه وفي زحزاح من النار دی اول په جوړه کاند د اور کې وو الله د غین راويس او په نرم اور کې واچو ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار بخاری روایت د مسلم روایت دی که زنوې زما ملګرتیا هغه ته دا فائدہ نه ورکړي نو د بد جهنم لاندې طبقه کې پروت صحبتی صالح ترا صالح ګونه ده صحبتی طالح ترا طالح ګونه ده یو بل روایت کرازي چې نبی رسول الله نبی رسول الله فرمایل چې ابو طالب په داسې اور کې دی د اور نه بهر دی نور چې صرف چپلې هغه د اور په خپو دی او د پوندو ته د اور را رسیدل نور نشته خو لیکن یغلی منهما دماغه د پیزار د لاسه دماغ داسې خټکیږي لکه کټوي کې چې څه شی واچي وغیرہ خټکیږي داسې جوش وي چې سړی د پیزار د وجنه بر دماغ داسې راخوټ کیږي نو که یو سړی په خپل به اور کې دنه پورتي څه حال وي اللهم اجرنا من النار یو بل روایت راځي وی لعله تنفعه شفاعه يوم القيامه فيجعل في زحزاح من النار تبلغ كعبيه امید ده چې هغه ته زما شفارس د قیامت په ورځ باندې مڅوکي فائدہ ورکي او د ډیر سخت اور نه به الله راو باسي په نرم اور کې به واچي او هغه نرم اور چې په ټول جهنم کې د ټولو نه بې انتهایی نرم اور دقه دی چې هغه به تر د ګیټو پورې وي او باقي به اور نه خو د هغې نه به یغلی منهما دماغه دا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا کړې وه هغه د وجې نه جیلونه برداشت کړي خو رسول الله ته چېرته غوسه شوی قدر هم نه دی هغه د وجې خپل ځان نارې ته نیولې هغه د وجې خپل بچی و نار پرېښودل موږ اول وخت کې ویلي د هغې ورته دومره فایده ورکړه نو لهذا الله رب العالمین دی داسې وکړي چې موږ د ښو خلکو ملګرتیا وکړو نو دا د هغو دپاره خبرې شوي چې هغوی وایي ابو طالب مسلمانو لهذا څوک چې وایي ابو طالب مسلمانو نو هغه د دې احادیثو نه خبره دی هغه د مني نه دی نه ولې دا څه کوي په ښکاره سترګو باندې څه کوي لاس کړي او بله دا چې شیعګان وایي ابو طالب علیه السلام نو هغوی خو بلکل د قرآن او د څه نه منکر دي احادیثو نه منکر دي چې هغوی داسې مسله بیانې لهذا کافر او مشرک د پاره دعاګانې نشي وکړي د شرک کړي د شرک د وجې نه مکمل د اور نه نشي راوستلی کېدی که چېرې شرک نه وی کړی هېڅ قسم عمل دی نه وی کړی بیا به کار ټیک وي دا اولنۍ وجه شوه چې عام الخزن رسول الله صلی الله علیه وسلم لسم کال د نبوت ته عام الخزن وی لویه صدمه رسول الله ته ورسېده د ملا تیرې مات شي سوچ سړی وکړي او دویمه مسله د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د وفات واخر دعوانا